علماء سره محبت لرئ، علماء اهل سنت سره. او خامخا په هفته کې یو ټلیفون عالم دین ته کوئ، وې مسئلې تپوس ته کوئ. هسې د خرو په شان ژوند مه تېروئ. زندگی خو زناور هم تېروي. انسان او زناور کې فرق دا دی چې دی به معرفت ته الله لري، دی به معرفت ته الله لري، ځکه چې الله عقل ورکړی، شعور ورکړی دی. او رب کریم بهترین ملقه انسان ته چې ورکړی دی هغه عقل دی. نو دی به خپل عقل په ذریعه د رب عبادت او پہچان کوي. ما عزتمندو راځم خپل بیان طرف ته، ټایم کم دی. قرآن مجید په حوالې سره یو داسې صورت چې هر انسان ته یاد دی، سورة الفاتحه. په دې صورت کې په مکه مکرمه کې نازل شوی، په ترتیب د قرآن سره اولنی صورت دی، په ترتیب د نزول سره سوره اقرا دی، یو اولنی او آیتونه. په ترتیب د قرآن سره سورة الفاتحه اولنی صورت دی، او د دې صورت له 40 نه زیات نومونه علماء کرامو ذکر کړي دي. دې صورت ته سورة الشفا هم وایي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کوم مرض د پاره چې تاسو وایي سوا د مرګ، فرمایي هر مرض د پاره الله شفا ګرځولای دا صورت دی. دومره بهترین صورت دی. او آیتونه دي پکې، 27 پکې الفاظ دي. نو دا خامخا ما عزتمندو صحیح یاد کړئ. یاد خو ټول وي، صحیح یاد کړئ. زمونږ ډېر خلک وایي الحمدو، دا الحمدو نه دی، الحمد دی. بیا انعمت علیهم، انعمت علیهم په ځای خلک څه وایي؟ انعمت علیهم. انعمت علیهم معنی کېږي یا الله تا چې انعام کړی، او انعمت علیهم معنی کېږي یا الله چې ته وده شوی. څومره غټ فرق دی.